مدینہ مدینہ د حجیانو په لحاظ زموږ د ملک په دنیا کې په دویم نمبر دی او د عمرې ادا کولو په لحاظ زموږ د ملک په دنیا کې په اول نمبر دی او د یو انډکس او د یو سروې مطابق د ایماندارۍ په لحاظ زموږ د ملک په دنیا کې په 160 نمبر دی. مطلب 160 ملکونه په ایماندارۍ کې زموږ نه مخکې دي. وجه د 500 یونټو په ځای باندې 1500 یونټ لیکلو والا میټر ریډر، په دوايانو په ټسټونو کې کمیشن اخیستل او د هغه کمیشن په پیسو باندې بیا حج او عمره ادا کولو والا ډاکټر، د معمولی شانتي رقم د پاره دروغ په رښتیا بدلول او رښتیا په دروغ بدلولو والا وکیل، د خالص غوښې پیسې وصولول او بیا د تول په ټایم کې وازګه او چچړې بندولو والا قصاب، د ځمکو په پیمایش کې د یو سړي حق په بل سړي پسې لیکل او د هغه نه رشوت اخیستل او د هغې رشوت په پیسو باندې خپلو بچو له غټې غټې ماڼۍ ودرولو والا پټواري، د کروڑونو روپو بجټ پاس کول او بیا په عوامو باندې صرف 15 لک روپۍ لګول او باقي پیسې هړپ کولو والا ایم پی ای او ایم این ای، د لوبو په میدان کې د خپل ملک نمایندګي کول او د میچ فکسینګ په نوم باندې خرڅېدو والا لوبغاړي، په لاره کوڅه کې 2 نمبر مټیریل لګولو والا ټیکهدار او خپل قلم خرڅولو والا صحافي او ټوله شپه فلمونه او ګانې اورېدل او سهار د مانځه په ټیم کې اوده کېدلو والا زموږ د دې ملک مضبوط ستن نوجوان، د خالص پیو په نوم باندې پیسې اخیستل او اوبه او کیمیکل ملاوټ شد دا پی په خلکو خرڅولو والا دود پروشه، د 50 روپو په سودا کې 10 روپۍ غیبولو والا زموږ د قوم بچي ماشومان، په ناکهبندۍ کې بېګناه خلکو ته په جیب کې منشیات ښودل او بیا د هغه خلاف بېګناه پایار درج کولو والا پولیس انسپکټر او خپل افسر له د رشوت اخیستلو دلالي کولو والا نایب قاصد چپړاسي، ملګرو د ملک په دې کشتۍ کې د هرې طبقې خلکو د خپل وس مطابق سورې کړی دی. نو بیا موږ په دې باندې د یو بل سره ولې جګړه کوو چې تا پکې غټ سورې کړی او ما پکې ورکوټې سورې کړی او ځکه دا کشتۍ ډوبه شوه. موږ ټولو پوره کوشش کړی دی چې زموږ دا ملک تباه و برباد شي، خو د الله تعالی په رحم و کرم باندې زموږ دا ملک روان دی. الله تعالی دې زموږ په دې ملک باندې خپل رحم وکړي. ډېره مننه.